أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم زمال اسلام عزت مند مسلمانان رو اللہ رب کائنات عز وجل مسترزما پا کامل ایمان خوشحال کا د سورت اخلاص دویم درس تاسو دولان دی پیش کیگی سورت اخلاص کے ډیر برکت پروت دے دونا برکت پاکی پروت دے چی سوک سورت اخلاص سرا قل هو اللہ احد سورت سرا من محبت ساتی دغه صورت مینا محبت با دغه صورت چې څوک وای اب جنت ته داخليږي ان سوچ صورت اخلاص سره محبت او مینا کوي د دې صورت په برکت باغ جنت ته داخليږي حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمای چې درې کرتا صورت اخلاص تلاوت وکي درې ځلوي صورت اخلاص تلاوت درې کراتي وکي د یو قرآن عظیم الشان د ختم ثواب به ته ملاویږي دونه برکت پدې کې پروت دی پدې سورۃ اخلاص کې اوصل حروف دي یعنی درکم 50 حروف پدې کې موجود دي او په یو حرف باندې لس نه کې دي نو چې یو ځلې وې په محبت 470 نیکه سلور سوا او یا نیکه پامل نامه کی وری کلی شي او چې 200 مرتبه روزانه وې نو 94000 نیکه په پامل نامه کی کلی شي 94000 نیکه اور 200 مرتبه ویل ډیر فضیلت دی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو صحابي وفات شو مدینه منوره کې معاویہ ابن معاویہ لیسی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی مدینہ منورہ کی وفات شو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم په تبوک کېو صحابه کرام وسره حضور پاک علیہ السلام ته خبر ملو شو چې معاویہ ابن معاویہ لیسی رضی اللہ تعالی عنہ وفات شوه دی او په مدینہ منورہ کې دی حضور پاک وی زپا تبوک کیوما جبرئیل علیہ السلام د هغه جنازه د مدینی منورې راپور تکړه او دا ټوله فضا وته حالی کړه او دا تبوک په میدان کې داغه جنازه کې خو دي شو ګڼ صحابه کرامو دا هغه صحابي جنازو کړه حضور پاک موجودو ډیر غنی فرشته د هغه جنازه تراغلې او یا زر فرشته حاضر شوي جبرئیل علیہ السلام پکې موجودو ډیر غنه جنازه کېوا چې کله جنازه شو حضور پاک علیہ السلام جبرئیل امین علیہ السلام نه پوښتنه کی اے جبرئیل علیہ السلام دا دومره غنه د په جنازه کې وا د کوم داسې یو عمل کو چې د اسمان فرشتي جنازه تراغلي دي جبرئیل علیہ السلام وتید اللہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استادی صحابی و روزانہ 200 مرتبہ د سورت اخلاص تلاوت کو 200 مرتبہ دی صحابی روزانہ د سورت اخلاص تلاوت کو کله چې دی وفات شو الله تبارک وتعالى ما ته جبرئیل دا یو زر فرشتو سره ګوشا او د دې صحابي په جنازه کې شرکت وکړي ځکه د دې صحابي د سورۃ اخلاص سره محبت او مینا کړي وا نو 70000 فرشتي نن د دې انسان جنازه تراغلي دي حضور پاک ډیر خوشاله شو او وی فرمایل چې څوک د سورۃ اخلاص سره تعلق ساتي څوک سورۃ اخلاص په محبت او په مینا باندې وایي نو د هغه په جنازه کې به او یا زر فرشتي شرکت کوي دا خو د مرګ په دوران کې چې کله دنیا نه لاړ شو او یا زر فرشتي به ستا په جنازه کې شرکت کوي
دنیا کې ډیر زیات فائدې دي. سوچ سورۃ اخلاص تلاوت کی رزق به فراخ وي، غم مصیبت او تکلیف به ور باندې ناراضي. آسمانی آفات و بلیات و زمکی آفات و بلیات نبدا انسان محفوظ وي په وجه د دې چې د سورۃ اخلاص تلاوت کړي. سون آسان سورت دی. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سومر آسان سورت دی. اللہ تبارک و تعالی درې نمونه په دې سورت کې ذکر دي. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو الله احد یو پکې الله اسم د الله تبارک و تعالی ذکر دی، یو احد پکې ذکر دی احد، او یو پکې الله الصمد صمد چې کوم دی دا پکې ذکر دی. دا درې نمونه په دې صورت کې راغلي دي. دا خپل فضیلت او برکت دا درې نمونه لري. ها یو سړی چې شپږ زره کرته الله 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 وای روزانه 6000 مرتبه وای، نو هغه چې د 6000 مرتبه الله 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 وای او د دینه پس په عاجزه کوم سوال د الله نکین هغه سوال به د الله په در باندې قبليږي. ځکه چې یو انسان یو ځل وی چې الله یا आवाज کی یا الله نو الله تبارک وتعالى وتصل کرتے आवाज کی لبیک یا عبدی اے زما بنده ز حاضر ما نسواړي. نو 6000 مرتبه ویلو کې دا فضیلت او برکت پروت دی د الله د اسم الله الله الله. 6000 مرتبه کې دا برکت پروت دی چې دا انسان به د هر قسم مصیبت او تکالیف او بیمارون او نقصانات نه محفوظ وي. نو سورۃ اخلاص کې د الله تبارک وتعالى د دې درې اسمونه نمونه ذکر دي او ډیر فضایل او برکت په احادیث مبارکو کې د سورۃ اخلاص راغلي دي. کوشش دا کوي چې سحر مانځه پسې وای، سحر مانځه نه پات شي، ماسپین مانځه پسې وای، ماسپین نه پات شي مازیګر پسې وای، مازیګر نه پات شي ماخام پسې وای، ماخام نه پات شي ماسخوتن پسې وای. خو ضرور بالضرور چې کوم دی په اخلاص او په محبت باندې دا سورۃ اخلاص تلاوت خامخا روزانه کوي. برکتونه او رحمتونه په تاسو باندې راوړي او د مرګ په وخت کې با د کلمه شهادت نصیب کیږي او بیا چې وفات شي او یا زر فرشتي بستا په جنازه کې شرکت کی. زنانا نارینا ځوانان او بوډاګان او سپینګری دي صورت سره محبت اوساته. د دې صورت محبت په تاسو جنت تبوزي. اللهم صل علی محمد و علی محمد وبارک وسلم علیه.